والدینو ته دا پیغام لرم چې مهرباني وکړئ چې بچي راوړئ دومره راوړئ چې بیا تاسو کیر کولی شئ. په رشته دارو چې کم دې وخت کې سخت وخت دی الله دې هغوی له صبر ورکړي. دا چا ولیدو؟ دا اوس د اوبو ویستلې مخلوق ولیدو ټولو خلکو سپینه دا اوبه اوس دلته ووتلې دی دلته یې ماشوم دلته راویسته دا دې ته بیا راووتو دا اوبه دلته راووتې ماشوم یې دلته راویسته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کتونکو زه مشتاق علم ستاسو ورور راغلی ما هریچن جمال آباد ته چې 4-5 ورځې مخکې دلته یو ماشوم موسی نومې ماشوم بېدرکه شوی و. په هغې پسې چې کوم دی انتظامیه هم ډېرې زیاتې هلې ځلې وکړې. د کلي علاقې څومره عوام دي دغه هم هلې ځلې وکړلې. داسې پټي خوړونه وغیره نیرونه دا ټول یې ورپسې وکتل. دلته د تانه منزل انسټیچیوټ صاحب جناب فضل دیان صاحب راسره ناست دی. دوی نه پوښتنه کوو چې دا ماشوم چېرته و او کوم ځای نه برآمد شو او پوره تفصیل راته بیان کړي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ ته د واقعي ریپورټ وشو موږ رالو دلته د شپې ټایم و. موږ چې څومره پټي وو هغه ټول موږ سرچ کړل. یو ځای زموږ نه پاتې نه شو. بیا د شپې 12-1 بجې چې موږ د دې نه لاړو بیا هغې نه بعد هم د دې خلکو نه دي صبر شوی او بیا هم دا پټي کتلي دي. بیا داسې وشو چې په سبا سهار موږ رالو پوره سرچ اینډ سټرایک موږ وکړو چې څونه پټي دي تقریبا کیلومیټر پورې دا ما به ذاتي خود او د دې ټیمو دا مو کړل. د هغې نه بعد بیا هم ریسک موږ په خپل اپني مدداب باندې دا کنده وکتلی دا خور چې کوم تېر شوی دی. د هغې نه علاوه بیا هم ریسک یې واله راوستل. زموږ ډي اس پي صاحب چې کوم دی نو هغه راغلی و هغه پکې په خپل ترو باندې ډېر زیات تر د دیره پورې دغه وکړل کوششونه وکړل. خو موږ ته څه پته وه چې د ډیوې د کونې لاندې تیاره ده. ډېر کې یو قدم کې دلته ماشوم په ناله کې پرېوتی ده په پیپ کې مړ شوی دی. نو بس نن ماشوم دی دلته چې ته مچ ښکاره شو د خلکو باندې بوی ښکاره شو. دی وایي چې دلته داسې خبره ده نو چې دی دوباره هغه ځای اوبې ته را پرېښودې چې سرچ وکړه ماشوم دلته په اوبو کې پروت و. پوسټمارټم وشو دي؟ په دې پوسټمارټم پوره طریقې سره وشو چې په ده باندې تشدد شوی دی که نه دی شوی. اما ډاکټر صاحب موږ له په ریټن کې راکوي. والدینو ته څه پیغام لرئ؟ والدینو ته دا پیغام لرم چې مهرباني وکړئ چې بچي راوړئ نو دومره راوړئ چې بیا تاسو کیر کولی شئ. ځکه چې دا ماشوم دی بیګا ما سره په شکور کې 4 ماشومان د کوره تللي او 10-12 سال ماشومان دي. د مور پلار په دومره واج نشته دی. ما یو پلار نه تپوس وکړو چې ستا زوی پیدا شوی 2 بجې قسم په خدای د په شکور کې ولاړ ما ورته ستا بچي پیدا شوي او چا راته وایي چې پیدا شوی دی خو پلاني خان کره اوده دی. لکه دا بچي خلک داسې راوړي. والدین ته مې دا پیغام دی چې مهرباني وکړئ چې بچي راوړئ نو بیا کیر کوئ خیال یې ساتئ چې داسې واقعیات موږ ته مخې ته نه راځي. که د یو انسان ما ته تاسو تعرض کړی د بدن دا قچۍ غوندې دا سر دا یو بند خوږ شي. جی کتونکو د موسی ماشوم جنازې ته چې کوم دی جناب شکیل خان هم راغلی دی. شکیل خان څه به وایي په دې موقع باندې دغه ماشوم چې کوم دی لښتي کې برآمد شو د دې کلي علاقې د عوام چې کوم دي دا هم ورته ډېر ودرېده. څومره بیروني ممالک کې زموږ مسلمانان پښتانه وروڼه دي هغه هم ورته ډېر زیات ودرېدل او پولیس ډپارټمنټ انتظامیه څومره ده هغوی هم ډېر زیات مطلب خپل کوششونه وکړل. ماشوم دلته برآمد شو څه به وایي په دې موقع؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما چې څنګه مخکې مو ویل چې ډېره د غم موقع ده د خفګان لمحه ده چې دا ماشوم غریب څو ورځې غیب و او هغې سره دغه مور پلار خو وو رشته دار چمګاونډ پیژنګلو ټول ډسټرب وو او چا دا خبره کولی چې دا ماشوم چا تختولی دی هغې نورم په ټینشن کې اضافه کوله د مور پلار د رشته دار د چمګاونډ. نو بهرحال دا ماشوم څنګه چې تاسو ته پته ولګېده چې دغلته لښتي ته غورځېدلو او هغې کې بیا دغې پایپ کې غریبین ختې و. نو نور خو د اولاد غم د خدای چاله نه ورکوي. په مور پلار او د هغوی په رشته دارو چې کم دې وخت کې سخت وخت دی الله دې هغوی له صبر ورکړي. خو دا
دغه شو چې زه دا لاش پیدا شو مور پلار ته د عمر هغه غم خلکو سره دغه لس وسوسې په لکه راځي چې ماشوم به کم ځای چا سره وي او بل دا دی چې چا خلکو دا خبره کوله چې چا تختولې دی هغه ټینشن هم ختم شو او نور خو غم دی او ډیر غم دی او څنګه چې تاسو ویل د پولیس پکې هم خپل ډیر خپل ستړی وکړه ځای په ځای خپل چې څه د هغوی هغه انویسټیګیشن وي څه چې د هغوی هغه ستړي هغه یې وکړه نو بالکل دا ماشوم نن ټول علاقه نن په غم کې ده. جی کتونکو دا دغلته کور دی تقریبا د درې څلور قدمه کې کور دی هغه ماشوم چې کوم دی دا لښتې دا چې کوم دی نالې دا لښتې دی اوبه پرې بهیږي او په دې ځای کې پرېوتی دي معمولي شانسوری دی دا تاسو ګورئ او دې کې چې کوم دی هغه ماشوم ورغورځېدلی نو دا درې څلور ورځې په دې ځای کې تېرې کړه دي دا روډ دی مین روډ دی او دا د کور لار ده او دا چې کوم دی دا چې خالي ځای دی دغه پرې نشته دی دا ماشوم دلته کې پرېوتی د یو سی جمال آباد چیرمین صاحب د دوی هم ډېرې زیاتې هلې ځلې په دغه ورځ باندې چې کوم دی ورځ دوه دغه چوکونه هم بند کړه خپلې څومره هلې ځلې هغې وکړلې چیرمین صاحب ماشوم پیدا شو تاسو به څه وایئ په دې موقع باندې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ماشوم په پیدا کېدو خو زه د ټولو نه مخکې د علاقې د مشرانو کشرانو همزولو ډیره شکریا ادا کوم چې په دې ګرمۍ کې په دې سخت وخت کې دوی ګرمۍ ته نه دي کتلي دوی شپې ته نه دي کتلي ورځې ته نه دي کتلي یو شان لګاتار دوی په علاقه کې اپریشن کوو او ګرځېدل په پاټو کې ټوله علاقه موږ کتلې ده. بیا د هغې نه وروسته زه د پولیس ډپارټمنټ ډیره شکریا ادا کوم چې په دې سخت وخت کې هغوی د دې خاندان سره څومره کلک ودرېدل او په غونډه علاقه کې په ضلع چارسدې نه بار د دیره پورې د نوخاره پورې داسې چې کومه دی نو د پېښوره پورې دوی اپریشن وکړو. ما د پلارانو ته دا پیغام ورکوم چې خپلو ماشومانو ته لږ غور وکړئ. ماشومان تاسو نه راوځي او پام پسې نه کوئ په نشو تماشو راوړي حالات خراب دي او زه د خپلې علاقې له ټولو کشرانو مشرانو شکریا ادا کوم خاص کر د پولیسو او د میډیا والا چې هغوی دا 15 ورځې کومه خواري د میډیا والا موږ سره وکړه هرته زیاته خبر ورسو زموږ پولیس د باجوړه پورې وګرځېده خو زموږ د غفلت په وجه موږ دلته نږدې پل نو کتلې که چېرته موږ دغه ته نومړی دغه کړی وم دا سلسله په ورځ ختمه شوې چې زموږ سره هم زه د علاقې دپاره غریب دپاره موږ به دېسه ولاړې څنګ په څنګ باندې د دې ګاډی پکاړي لږ 100 روپۍ پکاړي بل څه مسله ورته وي تحصیل داڼۍ زه وله کولی شم زه د ټولو عوامو ته وایم کوم چې زموږ د علاقې خلک دي چې کوم قسم خدمت به ما راچولی شي او بل د مړي کور والا مړو پلار ته د الله صبر ورکړي هغوی ته به موږ دعاګانې کوو او دې سره غم کې موږ ټول شریک یو. چا ولیدو دا اوس دې اوبه ویستلې مخلوق ولیدو ټولو خلکو چې دا اوبه اوس دلته ووتلې دلته یې ماشوم ایسته راویسته دا دې ځای ته بیا راووتو دا اوبه دلته راووتې ماشوم یې دلته راویسته خلکو ټولو ولیدل یاره ماشوم خو لکه بوی مې کوو که نه داسې وږم مږم یې شروع کړی نه وږم مږم یې نه شروع کړی اوبو صرف څښا کړی و لکه هغه بدن یې وله مسح کړی و صحیح ده دا لښتې بند کړو لکه ډک شو نه ځکه دغه شو که نه ډارېک ډک راغلی ماشوم یې راویسته صحیح ده صحیح ده دا وګورئ جي دا لښتې دی دا لښتې دی او دا کورونو مخه دی دغه کور دی صحیح شو دا شین بینر لګېدلی دی پسې دا کور د زنانه روان دي خو کوشش کوئ کتونکو جی جی وایي چې موږ ولیده که نه چې د اوبو را په مخه کړه وایي بیا په بېلچه باندې راویسته اوبو بیا هم نه شو رسېدی لکه خو دوی لږ لږ د اوبو سره دوی شي کړه صحیح ده صحیح ده کتونکو د چا کورونو مخه ته محلو ته دا لښتي داسې وي یا نالۍ وي غټې غټې نو کوشش کوئ خپلو ماشومانو باندې ډېر نظر ساتئ او هغه لږ سیف کوئ سرونه پرې بندوئ یا چل کوئ خشاک لرګي پرېږدئ دا ګورئ دې چې کوم دی دې پیپ کې دننه راوتی دا پیپ چې کوم دی دلته راغلی تاسو وخوښئ دا لار ده پې دا لار ده جي دا کسان ورته ګوري تاسو وخوښئ جي او دا پیپ دی دلته ورپرېوت دلته